जी بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زوستا سرور سجاد علي اخونزاده ما دا وخت موجود ما په بونیر ریګا کې را سره موجود دی د ستارو محتاج نه دی سابقه ډیډاک چیرمن ایم پی ای سید بهر جهان باچا هغه سره موجود یو. هغه ته په اختر مبارکي ورکو او نور سیاسي خبره ترې ور سره کو. السلام علیکم تاسو ټول نن بیا اختر ډیر ډیر مبارک. وعلیکم السلام سجاد. اختر د تاسو مبارک شي. څومره چې زمونږ دا رونه دي دا اوري دا غیدیم اختر مبارک شي. کم زمونږ رونه چې عمرو له بکې تلیو هغې ته عمره مبارکي ورکو. روژه میاشت شوه ډېره ښکلې تېره شوه، ډېر د خوشحالو باندې تېره شوه، ډېر ښه موسم و. نو شکر دی د رب چې ډېر په ښه طریقه تېره کړه. دا راته ووایه نن سبا چې په پاکستان کې کوم سیاسي صورتحال دی په دې حواله باندې به تاسو څه ویل غواړئ؟ آیا دا ښه طرف ته روان دی یا پاکستانی صورتحال چې دی خو تاسو ته ښه پته ده معاشي صورتحال دی. تاسو اوس وځئ بازار ته وځئ په خپله دا کیمرې باندې تپوسونه وکئ خلکو ته مخامخ وایي ستاسو څه پوزیشن دی. نن سبا خلک د روټۍ محتاجه دی، بجلی بلونه اسمان سره دي، پټرول ډیزل روزانه ګرانېږي، خلکو په تلو راتلو سمې نشته. خلک کم ګاډو کې چې موټر سایکل تر وړی دو او چې څوک موټر سایکل والو نه غاړو ځي نه نو صورتحال دې ځای ته رارسولی دی. نو د هغې دپاره خو الیکشن ضروري دی او پی ډي ایم ګورنمنټ ته الیکشن کوي نه. هغوی صرف دلته کې په کې پي کې دا شی راغستی چې ورګه ټرانسفر پوسټنګ دی، ورګه پلانکې بدل کا را بدل کا دا ورګه کمی سر دی سړي ته ووایه چې پارټي بدل کا لکه افیشیلي بس خلکو تر دغه دمکیانې خلکو ته دغه طریقه باندې بلیک میلینګ په دې چل باندې سټارټ دي. خو انشاءالله چې کله موټونه کېږي د خلکو ته پته ولګي چې پاکستان تحریک انصاف کم قوت دی، کم پاکستان تحریک انصاف کم ځوانان دي، کم چې عام خلک دی چې کم د معاشرې نه د ګرانۍ نه تنګ شوی دی اب انشاءالله په بیټ له ووټ ورکوي او انشاءالله دا به اوورال په پاکستان کې د پی ټي ای حکومت راځي. کم نوجوانان دي د بونیر خاص کر پی کې 24 هغه ته څه پیغام لري؟ زه د پی کې 24 چې څومره هم ځوانان دي هغې ټولو شکریه ادا کوم چې هغې خپل سټرګل کوي، خپل سبقونه هم وایي د هغې سره سټرګل هم کوي، د دې ملک دپاره کوي، د دې علاقې دپاره کوي، د دې قوم دپاره کوي. زیات تر تعداد کې چې کم دي هغه موږ سره رابطه کوي او ما ته یې پته ده چې دای کوم سوچ دی هغه وایي چې یاره مخکې خو دا شی نه و، میډیا نه وه، سوشل میډیا نه وه، چاته پته لګېده نه چې څه صورتحال دی. اوس خو هغه دنیا چې دا یو ګلوبل مارکیټ دی په هغې کې د دې میډیا په وساطت د دې سوشل میډیا په وساطت په دې ګوګل په وساطت د دې چې څومره هم زمونږ سرچینګ رومز دي د هغې په وساطت هغې ټول ته دا پته ده چې یاره پاکستان په څه صورتحال باندې روان دی، د پاکستان مخې ته فیوچر څه دی او فیوچر یې د چا سره به ټیک کېږي د چا سره به خرابېږي د هغې مطابق هغې خپلې فیصلې کوي او لګیا دي. دا راته ووایي چې الیکشن رانږدې دی څنګه تاسو مقابلې ته تیار یې او که نه؟ انشاءالله الیکشن چې کله اناونس شي بیا به په خپل هم تاسو ته پته ولګي. مقابله د عمران خان سره د هغه د پارټۍ سره د هغه د ورکرانو سره د هغه د سپایانو سره د هغه د مشرانو سره د هغه د بزرګانو سره دا ټولې پارټۍ چې یو دي چې که نه عمران خان ته د تحریک سره مقابله نشي کولی نو مقابلې خو څه خبره نشته. دا راته ووایي چې په اخره کې د بونیر او خاص کر پی کې 24 عوام ته څه پیغام لرئ؟ زه د پی کې 24 ټول څومره چې هم مشران دي، ځوانان دي، کشران دي، همزولي دي هغې ته وایم چې پوره امن اوسئ، په صبر اوسئ، خدای خوشحاله ساته، خدای خو آباد ساته، خدای رباندې دا ورځې شپې ښه تېروه. ټول عالم مسلم چې څومره دي هغې ته وایم، څومره چې اهل پاکستان دي هغې ته وایم، څومره چې ټول بونیر والا چې څومره دي هغې ته وایم چې خدای پاک خوشحاله ساته او د الله نه به سوال کوو چې الله تعالی خو په عزت برقرار ساته.